ځکه مائده ویل کېږي دسترخوان ته او مائده ویل کېږي خوانچې ته. او د عیسی علیه السلام ملګرو هم درخواست کړی و او عیسی علیه السلام د هغې دپاره کړی و چې ربنا انزل علینا مائدة من السماء، معجزه یې غوښته. نو هغه معجزه ورته راغله، اسمان نه خوانچې نازلې شوې، دسترخوانونه نازل شو، ښه ښکلي اعلی خوراکونه په هغې باندې وو. خو بیا هغې د هغې حق ادا نه کړو، نو په هغې باندې عذاب الهي نازل شو. نو هغه واقعه په دې صورت کې راغلې ده. نو ځکه ټول صورت ته وایي سورة المائده، ځکه سور د هغې چې څونه اسما دي نو دا توقیفي دي، من جانب الله دي. د دې سورة المائده چونکې دا مدني صورت دی، نو حق مضامین اربعه بدلته دي: توحید، رسالت او بعث بعد الموت او د هغې سره جهاد فی سبیل الله. په دې کې به الله تعالی د بني اسرائیلو د موسی علیه السلام د قوم چې جبارینو مقابله کې د جهاد نه انکار کړی و او بیا د هغې چې کوم انجام سره مخ شوي دي، وادي تیه کې گرفتار شوي دي، الله تعالی امت مسلمه ته وایي ځان نه ګورې هغه مه جوړوئ. ښه د دې وجه نه غزوه بدر کې چې کله پیغمبر علیه السلام مشوره اخیسته چې څه وکړو، مونږ خو راغلي قافلې مخنیوی له وو او پیښ راته جنګ شو، نو بیا هر چا خپله خپله رایه ورکوله. نو په هغې کې صحابه کرامو دا رایه هم ورکړه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم بالله مونږ ګوره د موسی علیه السلام ملګري نه یو، چې هغه ته یې ویې چې فذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، او زمونږ د قسم مونږ به ستا مخې ته او ستا شاته او ستا ښی طرف ته او ستا ګس طرف ته هغې پورې جنګېږو چې کئ پورې زمونږ په وجودونو کې سا شته او روح پکې شته. او قسم دی که تا راته حکم وکړو چې برق الغمات پورې به منډه وهئ او ځئ به، نو مونږ به په شا باندې ګورو نه او په یو منډه به برق الغمات ته ځان رسو. او قسم دی که تا حکم وکړو چې په سمندر باندې ځان ورواچوئ، نو بیا به مونږ په سمندر باندې هم ځان ورچو، لیکن یو مونږ ستا نه رسو کېږو نه. نو پیغمبر علیه السلام ډېر زیات خوشحاله شو او بیا وی چهره انور چې کوم دی نو هغه وقیده او بیا د هغې نه بس جهاد شروع شو. نو په دې کې الله رب العالمین د جهاد هغه احکام هم ذکر کړي دي. بنیادی مضامین په دې صورت کې مفسرین فرمایي هغه څلور مسلې دي. هغه څلور مسلې څه دي؟ تحریم د الله پاک منظور او تحریم د عبادو نامنظور، او نظر الهی منظور او نظر د غیر الله نامنظور. دا څلور مسلې دا ډېر په تفصیل سره راځي. تحریم د الله منظور چې الله تعالی وی دا شی حرام دی، نو د مور بچی هغې له ګوتې نشي وروړلی. تاسو پابند یې، ځکه تاسو د الله بندګان یې، غلامان یې. نو وروسته به راشي چې حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردیة والنطیحة وما أکل السبع. نو دا ټول محرمات شرعیه دي. نو د الله تعالی تحریم منظور دې ته به حلال نه وایي، ښه مردارې به نه خورئ او نه به وینس کوئ او نه به چې کوم دی نو دا نور محرمات استعمالوئ. او نمبر دو تحریم د عبادو نامنظور، چې الله تعالی یو شی طیبات ګرځولی دی، پاکې ګرځولی دی، او د ځان نه یو سړی وي دا شی حرام دی او د دې پی به نس کم، د دې په شا به سورلي نه کوم، او کله د بوتانو ته منسوب کی، او کله قبرونو ته منسوب کی، او کله مزاراتو ته منسوب کی، او د هغې سره رشته او لینک ولګوي. نو الله تعالی وي تحریم د عبادو نامنظور، ځکه چې تاسو د الله بندگان یې او دغه د الله بندگان دي، او د بنده دا حق نشته چې هغه تحلیل او تحریم کوي، دا به الله رب العالمین کوي. او نمبر 3 دا چې نظر الهی منظور، یو څاروی ته نظر وکړو، منښته دې وکړه، خو د چا په نوم؟ د الله په نوم. نو دا ټیک ده چې د الله په نوم دې منښته کړې ده، وروسته را روان دي هغه څاروي چې بیت الله ته روان دي، او قارنینو، متمتعینو او حاجینو او معتمرینو ځان له قربانۍ یا په لوی اختر کې مونږه قربانۍ، نو دا ټول د چا په نوم دي؟ د الله په نوم دي. نو الله وی ټیک ته کوئ. او بل طرف ته نظر د عبادو وایي دا نامنظور. که څوک منښته کوي خو هغه د یو بنده او د یو مخلوق په نوم باندې کوي، ما أهل به لغیر الله، بل چاته یې منسوب کو، نو دا بیا داسې حرام دی لکه خنزیر چې څنګه حرام دی، او یا میتا او مرداره چې څنګه حرامه ده، یا به تاسو هغې له کوتې نه وروړئ. نو دا څلور مسلې دا په دې صورت کې راځي. اوس ربط د دې سورة المائده د سورة النساء سره بالکل واضح دی. د سورة النساء آخر کې الله تعالی فرمایل یبین الله لکم ان تضلوا، تاسو ته بیان د آیاتو ځکه کوم چې ګمراه نشئ.
الله تعالی بیان کوي احلت لكم بهیمة الانعام دا بیان دی چې کوم چار پایان الله حلال کړی دي نو هغه ته حرام نه وای او چې کوم الله تعالی حرام کړی دي نو هغه ته حلال نه وای دا بیان دی الله رب العالمین فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذين آمنوا اوفوا بالعقود آغاز د دین او شو ای ایماندارو مسلمانانو تاسو پورا کوي هغه خپل لوزون لرا عقود جمع د عقد ده خپل لوزون سرته ورسوي اوس کوم لوز یا هو غلوز د ازل الست بربکم قالوا بلا نو باقي ټول دین او ټول شریعت پکې راغی دغه چې خدای دې معبود وګڼو نو خبره هم دا غمانه په حلال او په حرامو کې او په ټولو جایز او ناجایز کې او یا هغه عقود هغه عهود چې هغه د الله او د بنده په منځ کې دي او یا د بندگانو خپل آپس کې دي یو سړي سره د لوث کړي دي او یو سړي سره د معاهده کړي ده چې د ما استاد معاملې او په دې بنیاد باندې وي نو الله تعالی یو څه سر ته ورسوي لوث ما تول چې دي دا د مسلمان عمل نه دی بلکې هغه ته د منافق خصلت ویل دي واذا عاهد غدر پیغمبر علیہ السلام منافق چې کله لوث کوي نو به ماتي هم نو الله تعالی اول حکم دار اولېګو وحلت لكم بهیمة الانعام حلال کړی شوی دي اے مسلمانانو تاسو لپاره هغه چار پایان د حیواناتو بهیمه جمع بهایم راځي بهیمه ویل کېږي چار پای ته چار پخه دي خلک وي نو دا سلور خو ولا زناور دا بهیمه ده او انعام جمع د نعم د دام د حیواناتو ته ویل کېږي مفسرین وی اضافت د بهیمه انعام ته وېدا چې کوم دنو هغه اضافت بیانی ده مضاف الیه بیان ده د پاره د مضاف بتا سو باندې بهیمه حلال ده بهیمه څه ده انعام چې هغه چار پایان دي نو دی به د ځان نوې دا د فلان کې بوت په نوم باندې شو بیا به داغه باندې سورلی یا داغه په هغه باندې استعمالول نو الله تعالی وی د حلال او سره د حرام معامله مکوي مدینه معلومه شول چې تحریب د عبادو نامنظور د ځان نه یو شی حرام وي وی دا بدی الکه دا چا بد کړی دي وحلت لكم بهیمة الانعام الا ما يتلى عليكم لكن هغه ساروی او هغه حیوانات چې کم تلاوت کولې کیږي پتا سو باندې په قران پاک کې وګوره پته ولګیدله تحریم الهی منظور هغه مخکې هو تحریم د عبادو نه منظور او الا ما یتلا علیکم چې په قران پاک کې کم تلاوت پتا سو باندې شوه دی نو په قران پاک کې ځای په ځای الله رب العالمین د حلال او د حرام بیان کړی دی او دا بیا رسول تاسو له پاته مسیباره کې راشي ثمانیه ازواج اته جوړی دي چې الله تعالی دغه حیوانات حلال کړی دي او هغه ته جوړې کمې دي اوخ او اوخه او غوا او غوې سلور شو او بیا بیزا او سیرلې او ګډ او ګډا نو فاته شو البته د سوال راځي چې دا خو اته نه دي دوه پکې پاتې شو میخه او سنډا دا هم حلال دي په چار پایو کې دام حلال دي نو یا خدا دې چې قران پاک نازل شوه دی په محاوره د عربو باندې او په عربو کې میخه په نش برابر ده عربو کې میخه نه ډیره کم ده نو عام طور باندې دقه ساروی دي او خان دي ګډي دي بيزي دي او غوان دي نو دیو جن میخه او سانډه پکې نشته او یا دویم جواب د مفسرین دا ده چې ول جاموس نوع من البقر دا میخه چې دا د غوا یو قسم دی دا غټه غوا نو دا په غوا کې راغله نو بهرال اقاعت چې دي دا الله رب العالمین حلال کړی دي اوس دا غینه علاوه چې نور څه دي دا سپی دي دا خردي دا قچر دي دا فلان دي دا فلان دي هغه ټول هغه حرام دي نو الله تعالی فرمایي چې چار پایان هغه ور ټول حلال دي خو کم حلال ندي الا ما يتلى عليكم لكن هغه چې کم تلاوت کولې کیږي په تاسو باندې په قران پاک کې حرمت راغله دي نو هغه حرام دي غیر محل الصید وانتم حرم بدی حال کې چې نه حلالون کی تاسو هغه ښکار لرا او حال دا دی وانتم حرم یعنی وانتم محرمون او حال دا دی چې تاسو په حالت د احرام کې د حج او د عمره احرام متړل دي نو بدی حالت کې بتاسو ښکار نه کوي ښا په حالت د احرام کې ښکار د الله رب العالمین ناجایز کړی دی او الله تعالی پاغي باندې پابندي لګولې ده د سورہ رحمان دی لا تقتلوا الصید وانتم حرم او چې بیا چا قتل کو په مکه نه دی نو بیا پاغه باندې کفاره او پاغه باندې چې کوم دی جزاء لازم ده او معافي به هم غواړي د الله رب العالمین نه
فتحقیق سره الله رب العالمین چې د فیصله کوي هغه چې وغواړي الله رب العالمین هغه لرا سمانا یعنی بتحلیل ما یرید و بتحریم ما یرید چې کوم شی حلالي اراده یې هغه حلال کی چې کوم شی حرامي او اراده یې هغه حرام کی یا ایها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله اوس چې کوم سيزونه الله حرام کړی دي نو تاسو به داغه سره د حلال او مظاهره نه کوئ نو بعضی محرمات الله تعالی ذکر کوي نو اول نمبر دی شعائر الله چې کوم د الله رب العالمین د دین نخې دي او الله رب العالمین هغه په تاسو باندې محترم کړی دي نو داغه هغه احترام مختموي او داغه هغه احترام هغه متاثره کوي دغه چې داسې کول دا ناجایز دي او دا حرام دي شاعر الله کې ټول راغل د قرباني ساروي دي داغه توهین کول رسول روان دي الله تعالی یو مشرک دی کافر دی هغه وخت چې پابندی نه و غیبم حجونه کول رسول بیا حکم راغی انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا خو هغه وخت کې براتل نو الله تعالی وی خیر دې کده کافرم دې مشرکم دې خدا کم ساروي چې را روان کړي دې د بیت الله د احترام یو نه خلا الته بوزي او الته په مینا کې ذبح کوي الله وی تاسو ته تعرض مکوي ښا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام او محلال وی تاسو هغه میاشت محترم لرا اشهر حرم نو بدی کې تاسو د جنگ آغاز مکوي نو دا مثلا مخکې تیر شوی دا چې اشهر حرم چې دي چې کافران داغه احترام کوي او د جنگ آغاز نه کوي نو موږ مسلمانانو له پکار دي چې موږ هم داغه احترام وکړو نو کاغي جنگ شروع کو نو موږ خپل جوابي کاروایی هم کولې شو او که ضرورت محسوس کو نو بیا به موږ اقدامي جهاد هم کولې شو ځکه قاتل المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافه هغه بیا ناسخ دی د ټولو آیاتو لپاره خدا په ابتدا کې ولا الشهر الحرام او محلال وی تاسو هغه میاشت محترم لرا هغه توهین مکوي ولا الهدي او محلال وی تاسو هغه قربانای لرا هدي کما قربانی چې حرم ته روانه ده هغه د وسوک په لار باندې غږ نه کوي ښا چې یې وتري او یا چې کم دین هغه وزغلی یا تنه پي واخلي یا نور صداغي بیزتی وکي ولا القلائد او محلال وی تاسو هغه سارو لره چاغي ته امیلونه چول شي دي قلائد جمع د قلادتون ده قلاده هغه سیستوي چې غاړه ته اچي نو هغه هار او هغه امیل نو کله به دونه پټو او کله به یو مزه او کله به یو پړیو هغه به ول غاړه ته چولې وو چې ټول خلکو ته پته لګي چې بایدار بیت الله او د حرم ته ساروي روان دي یا دا د قرباني ساروي دي نو خلکو ته پټي مټي اچي نو دې د بیا غږ نه کوي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام آمين معنا قاصدين نن چې کوم دې حق کسان ہوتا چې هغه قصد کوون کې دي په طرف دا بیت الحرام یعنی د بیت الله شریف باندې یو سړی روان دی بیت الله ته د حج یا د عمره د پاره نو الله تعالی فرمایي د تبم غږ نه کوي ښا دا محترم دی ځکه د خدای کور ل روان دی نو هغه ته چې کوم دی لاس اچول او اوس خدای الله په کور کې قاصد نه دی بلکې دی وارد دی بیت حرام ته ال تراغله دی او ال د سره داسې کارو کې او زمون ملګری دی دوبۍ نه راغی په دوبۍ نه لاړو په گاډي کې عمره ته جلاړو موږ ګڼ ملګری وو نو وی راول په عمره کو گاډي مل ته ودرو او چې عمره نه واپس راتلو زموږ د گاډي د شیشه شاته ټوله ماته کړې و گاډي کولاو او چې څومره زموږ کپڑے سامانونه او سسیدونه نو غیر نه ټول وړي وکړه الله تعالی وی چې اوسړې بیت الله ته روان دي نو هم هغه ته وګوره تعرض نه کوي دغه دا محترم دی د الله تعالی په مینه باندې مست او د الله تعالی کور ته روان دي امین معنا قاصدین ولا آمین البيت الحرام او نه هغه خلق ته چې هغه قصد کوون کې دي په طرف دا بیت الحرام باندې محترم کور چې بیت الله شریف دی یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا په دې حال کې چې هغه لټوي هغه مهرباني د پروردگار د دوی لره او رضامندي د الله رب العالمین لره دې سره روان دي چې خدای رانه رضا شي او الله را باندې خپل مهرباني وکړي نو الله تعالی تاسو ته تعرض نه کوي واذا حللتم فاصطادوا اوس مخکې حکم دا و چې کله تاسو په احرام کې نو ښکار بنه کوي او چې کله د احرام نه فارغ شوي نو بیا که ښکار کوي نو اجازت میلاو دی خدا د چې فاصطادو امر دی خدا امر د پاره د اباحت دی دغه کې یو سړی ښکار نه کوي څه ګناګار خو نه دی دغه موږ به ترجمه کوو ښکار وکړو
خدا دې چې مخکې پابندي وا په حالت د احرام کې او اوس چې کله احرام ختم شو نو پابندي ختم شو دا امر د پاره د اباحت دی واذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا اوس الله رب العالمین مسلمانانو ته صحابه کرامو ته وایي چې په سنچي هجری کې د مشرکانو د مکی تاسو منی کړی وای او پیغمبر علی السلام او سوار لسوا صحابه کرام د عمره تنو پریخه وسکال بنکوي واپس لیږلیو نو الله وی اسنه چې تاسو په عداوت کې راشي او داغي په غزت کې راشي نو که یو کافر هغه وسره روان دی جنگ لنذي هغه صرف بیت الله شریف طواف لذي او حج او عمره لذي نو الله تعالی وی تبع نرامنه کوي خو ما تاسو ذکر وکړو چې دا د هغه حکم چې کله کافران په بیت الله باندې بنشوي نو او بیا په سنو هجری کې دغه آیت نازل شوه دی چې انما المشركون نجس دیو جنا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په نهم کال د هجرت باندې فاطم کال باندې مکه مکرمه فتح شو او په نهم کال باندې حج فرض شو او پیغمبر علیه السلام په نهم کال باندې حج تلا نړو ابو بکر صدیق سے بھی امیر الحاج مقرر کو او هغه حج لولې کو او به حضرت علی سے وہ سره مرګره کو او ورته التبه اعلانات وکي اهم اعلانات په غټو غټو مجموع کې یو په باغی کې دامي چې الا لا يحجن بعد العام مشرک د دې سګنی کال نه پس د سنو هجری نه پس مشرک سړی به د بیت الله طواف نه کوي ځکه دا پلیت ته اعتقادا او بل دا چې عریان سړی او بربند سړی دا بم د بیت الله شریف داغي حج او داغي عمره او طوافونه دا بنه کوي ځکه مخکې باغی په بربند باندې کول نبي باغی پابندي لګیدلې دا خدا پاول کیو ولا يجرمنكم شنآن قوم شنآن ویلکی کې بغض او عداوت تا نو لا يجرمنكم ان لا يحملنكم او ندی باعث کیږي پتا سو باندې اے مؤمنانو مسلمانانو هغه دشمنی د یو قوم هغه قوم نه مراد اهل مکه دي دشمنی د یو قوم د دې وجنا چې هغه منی کړي تاسو نو د مسجد حرام نه نو پتا سو د نه باعث کیږي ان تعتدوا چې تاسو ظلم او زیاته وکړي وګوره الله وی دشمن سره به هم زیاته نه کوي ها ټیک ته هغه سره ظلم کړي دي او هغه زیاته کړي دي خو الله تعالی وی تاسو سره تجاوز مکوئ وتعاونوا على البر والتقوى او تاسو تعاون او ملاتړ کوئ دی یو بل سره د نیکی په کار کې او د پرهیزګارۍ په کار کې او امداد مکوئ تاسو یو بل سره د ګناه او د ظلم په کار کې واتقوا الله او یریږئ تاسو د الله رب العالمین نه په تحقیق سره الله تعالی سخت سزا ورکوونکی دی حرمت علیکم المیتة اوس مخکې بیان دا و چې تحریم الهی منظور او تحریم د عبادو نامنظور نو دا سیزون الله حرام کړی دي دا داغه لیست دی نو تاسو بیا داغه سره د حلال معامله ولې کوئ دغه دی به مردار خړې وینه به استعمال ولا خنزیر به خړو لکه نن ډیر ناپاک خلک هغه چې کوم دی خنزیر خوري ما وهل لغیر الله هغه به خړو الله تعالی ورته هغه فرض ذکر کوي چې دا محرمات دي دا به نه خوري نو کم دي حرام کړی شوی دی په تاسو باندې اے مؤمنانو مسلمانانو مردارا میتا التي ماتت حتف انفها چې په خپل ته نساوته ده بغیر د ذبح شرعینا دې ته مردار وي او حرام کړی شوی دی په تاسو باندې وینا یعنی ودم المسفوح هغه بيدون کی وینا او منجمد وینا چې دا نو هغه جائز ده الکبد والطحال یو جگر دی او یو پړکوس دی دا وینا ده خدا منجمد وینا ده هغه خیر دی او بل حرام کړی شوی دی په تاسو باندې غوخه د خنزیر نو یوازې غوخه نه خنزیر ټول نجس العين دی خدا الله همې ذکر کو چې دا ردی هغه غټه فایده د غوخه په شکل کې وا خلق بخوړه الله تعالی دا حرام دی او دا ناپاک دی نجس العين دی او بل هغه ساروي چې आवाज پورته کړی شوی دی د غیر الله د پاره پاغي باندې د لات او د منات یا د بوتانو په نوم باندې او یا غیر الله عام دی د الله نه ما سوا هر څوک چی وي خوا کاغه د الله تعالی محبوب بندگان وي او کاغه د الله تعالی مبغوض مخلوق وي خو چې د الله نه ما سوا د بل چانو می باغی باندې واخص یو سړی وی پیر بابا چيله دراغه او داسې نسبت کوي نو دا دل پکار دي چې دا د جاهلیت خبرې نه کوي دا د جهل خبره ده یا بل یو مزار یاد کی یا بل یو قبر یاد کی یا بل یو بزرگ یاد کی نو دیوا نوم په اخلي د الله رب العالمین ځکه نظر نیاز دا منخت ده او د आवाज کول
دا خو د عبادت علامه ده او عبادت چې دی هغه حق د الله رب العالمین دی نو ټول فقها او مفسرین لیکلي دي چې کله نامزد کو د غیر الله د پاره چې له د بل چا په نوم باندې ومنو خو چې کله بیا ذبح کوي نو دی بسم الله الله اکبر بسم الله الله اکبر خدا داسې حرام قطعی دی لکه څنګه چې میته او مردار حرام ده دغه چې دا د شرک په عقیده باندې ذبح کړی شوی دی هو دا کچا پویا کو او د خپل عقیدې نه توبه وکړه د خپل عقیدې نه توبه وکړه او بيد الله رب العالمین په نوم باندې نامزد کو او بسم الله الله اکبر نو بیا يجوز اكله یا جائز دی دا غیغه اکل وما اهل لغیر الله به او هغه ساروی چې आवाज پورته کړی شوی دی د غیر الله د پاره پاغي باندې دا محرمات دي والمنخنقه او هغه ساروی چې مړی خپه کړی شوی دی داغه په دې مړی ولا زور کړل دا لکان اکثر مرغی ولي نو بیا کلمه پر ربړ باندې حلال کړه او کلمه نو اسه بلاسو کې تساوخ کلیخه منخنقه ده زور په وکاو او مړی ولا خپه کړه او غساروی مړ شو نو دا هم مردار دی خدان په میته کې داخل دي والموقوذه او بل حرام کړه شوی دی هغه ساروی چې هغه قتل کړه شوی دی په گزار باندې موقوذه چرګ له سکر پرې خو دو یا مرغی لا جو باغی باندې مړه کړه نو دا مردار ده دغه شرع یعنی ذبح شرعي هو بده کې ونشوا والموقوذه او دیو جن فقهاوی مقتول د بندقه چې په ټوپک باندې وښتو ښکار یا کمتر هغه په ټوپک باندې وښتل په کارتوس باندې خو چې دی ورته نو ساتي وته وخه نو دا موقوذه ده دام حرام ده او دا ناجایز ده یو دا چې د پیډا زکو او هغه زخمی شو یا زخمی نشو اسی اړو پړ شو او دی ورغه او شرعي ذبح لاغه وکړه بسم الله الله اکبر نو بیا جایز ده هو یو د غشي اشتل دي دغه غشي چې دی نو هغه کې جرح ده نو هغه غشي په اشتلو باندې دی بسم الله الله اکبر او بیا غشي په ورو اشتو او باغی باندې هغه ولګیدو نو چې دی ورته نو کسا پکې و نو بیا به شرعي ذبح کوي او کنه چې دی ورته او داغه نصاوته و نو بیا يجوز اكله دغه چې بسم الله الله اکبر په ویلې دی او جرح یې کړی ده دیو جن فقها وی مفسرین چې یو ذبح اختیاری ده او یو ذبح اضطراری ده نو بده ده کې دا ذبح اضطراری ده یو ساروی دی کوی ته ورتاو شو اوس چې تاسو کوزیږي او بیا چاړه راوړي او بیا بسم الله الله اکبر وای او ارسله کو کوزیدم نشي نو دا غینه با ثابت نه ختی چو تریاق از عراق آورده شود مار گزیده مرده شود چې د عراق نه تریاق راوړي نو مار خورلې به مړي نو په دغه ځای کې د بر نو ته یو چاړو نیسه او بسم الله الله اکبر او چې دومره په یو ځای باندې ولګي یا پتون یا لاس یا سټ یا کم ځای او بیا چې کله ورکوشوي جرح په کې وشوا به خپ حوصله باندې دا الله بنوم باندې ذبح کا نو دا يجوز اكله دا جائز ده ځکه دا ذبح اختیاري نه ده بلکې دا ذبح اضطراری ده یا بدلو اختر کې نو د خلقو نه ساروي او تختی اوس چې او تختی دو او دې وحشي شو نو دې مثال بیا د وحشي په شان دی ښه نو بس د دې نه پاغي باندې ډز وکا چې ډز دی وکړو خو به خپکی ولا یا به داسې حصہ کې چې اته فورا مرشي نو به داسې حصہ کې ولا او بس بیا فورا به ورشه او شرعي ذبح داغي وکړه جرح بیا سم شوی ده کدا سینې نو بیا به موقوذي او دا به کوم نه حرام او ناجایز دي والمترديه او حرام کړه شوی ده پتا سو باندې هغه ساروي چې هغه د بر نه رارغخته ده مترديه د بر نه خطر اور بغیر کې غوار اور غخته چلان دی راته جمله و مردار والنتويحه او هغه ساروي چې په خکر باندې وجلې شوی ده یو بيدولګه د بلې په خېټه کې په خکر باندې ووله او داغه نه ساوته نو دا مردار شو وما کل السبع الا ما ذکیتم او بل هغه ساروی چې خوراک کړي دی یو درنده داغینا څه مطلب یعنی یو درنده هغه د یو ساروینا او چې کوم دی د یو حیوان نه داغینه څه حصہ خوړلې ده او چې کوم دی نو هغه چې تو ورتلی او داغینه ساوته ده نو بس داغي چې کوم دی نو هغه حرام او ناجایز دی اگر چې روغ ساروی پروت ته صرف لګه حصہ یو ټکی بکې کړي دی خدای غوخه له کو دینه شی ورولې ما اکل السبع الا ما ذکیتم لكن هغه چې ذبح کوي تاسو هغه لپاره شرعي ذبیحه سره
ته ورغلی او د چې کوم دی د سپي دغه سویه راګیره کړې ده او هغې نه لاسا وتلې نه ده او یا بل یو ځناور او ته ولګېدی هغه دې په شرعي ذبح سره ذبح کړه نو بیا جایز ده الا ما ذکیتم وما ذبح على النصب او بل حرام دی په تاسو باندې هغه څاروي چې هغه ذبح کړي شوي دي په بوتانو باندې نصب دا جمع د نصاب ده مراد دی نه دي اصنام دا بوتان به داسې ودرولي وو ښه لوی لوی مجسمې به یې ودرولې وي ځکه هغې ته به یې وي نصب نو دلته به یې بوتلل وی دا برکتي ځای دی او په هغې په نوم باندې او د هغې چې کوم دی نو هغه په هغې باندې به یې د هغې ذبح وکړه نو دا هم حرام او ناجایز دي که څوک داسې یو ځای ته هغه څاروی بوځي چې د ده مقصد دا یي چې په دې سره تبرک په دې ځای کې راځي یا په دې ځای سره په ده کې چې کوم دی نو هغه خیر او برکت راځي نوم خو به د الله اخلي لیکن دی په هغه قربانګاه باندې چې الله رب العالمین نه ده مقرر کړی چې دا قربانګاه ده کم مزار دی کم قبر دی او کم چې کوم دی دربار دی او د ده عقیده دا یي ښه که ته ورته وایې چې هلکه خو د خدای په نوم دی بیا ضروري ما خو د خدای په نوم کړی دی نو ته ته خدای په نوم دی نو دلته یې مه ذبحه کوه ښه مهرباني وکړه هلته کلي کې نو دی دې ته تیار نه دی ښه په ذهن کې دا ده چې ثواب مې کمیږي یا مې اړو ثواب کېږي نه نو پته ولګېدله چې دا دی دا ځای چې دی دا متصرف ګڼي نو بیا الله رب العالمین د هغې هم هغه حرمت ذکر کړی دی وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام او بل حرام دی په تاسو باندې دا خبره چې تقسیم کوئ د اشیاو تاسو په غشو باندې ازلام جمع د ظلم ده ویل کېږي غشي ده د دې جاهلیت کې داسې قانون و غشي جوړ کړي وو په یو غشي باندې به یې لیکلي وو امرني ربي ما ته الله تعالی اډر کړی چې کوه بل باندې به یې لیکلي وو نهاني ربي دا هغه ډېس وښه چې ما ته خدای ویلي دي چې مه کوه او نعوذ بالله په بل باندې ویل کېلو غفل ربي یره خدای ته اړو پته ونه لګېدله ښه چې کومه که نه کوم دا ټول مشرکانه عقیدې وي نو چې کله به هغه غوښه به یې تقسیموله نو غشی به یې راوباسه ښه هغه غشي به یې په څادر کې په جولۍ کې تاوول راتاوول نو بیا به یې دې نه راووښتو نو که په هغې به دا لیکلی شو چې امرني ربي نو بیا به یې د هغې مطابق عمل کوو نهاني ربي بیا به یې د هغې مطابق کوو غفل ربي نو بس وی دا مس شه ښه نو بیا به یې کوو نو که سفر له بتلل او کله به یې داسې وکړل لس کسان به وو هلکه دونه دونه پیسې سل روپۍ راغونډې کوي نو ټولو به چنده وکړه اوښ به یې واغسته نو چې اوښ به یې واغسته نو بیا به یې د هغې برخې جوړې کړې ښه نو چې برخې به یې جوړې کړې او دې خوا به هغه غشي په هغې باندې به هم برخې لیکلې شوې وي یوه دوه درې د چا به یو برخه وه د چا دوه د چا درې نو هغه غشي هغه به یې چې کوم دی د کعبې چې کوم منجورو او یا بل چې کوم دوی ته به منجور او برکتي سړی ښکارېده نو هغه له به یې راوړل نو هغه به وله فال راووښتو نو مثلا فلان کې د ده لپاره راوباسو نو هغه غشي به یې سنډول را سنډول نو په دې کې به راووتو نو هغه درېو برخو بالا به راووتو ښکاره خبره ده پیسې ورکړي دي د یوې برخې 100 روپۍ او غوښه ورته میلاو شوه د 300 روپو او هغه بل چې دی نو مثال په طور باندې هغه ورکړي دي او هغه داسې غشی راووته چې د هغه اړو برخه ونه رسېده نو خو دا جواري شوه نو په دې کې سود هم دی په دې کې جواري هم ده څوک کریاب شو څوک دریاب شو نو الله تعالی وایي دا حرام دي وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق دا کوم کار چې بیان شو په غشو باندې هغه شی تقسیمول نو دا کار د ګناه دی ذلکم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم نن رضي دا په هغه ورځ باندې آیتونه چې کله دا نازلېدل چې دا د حجة الوداع په موقع باندې نازل شوي دي او دا حج اکبر او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم دی په حجة الوداع د عرفات په میدان باندې وو نو دا آیتونه نازل شو چې نن ورځې نا امید دي هغه کسان چې کافران دي دا غ دین ستاسو نه څه مطلب نن کافرانو ته پته ولګېدله 1,24,000 کم و بیش صحابه کرام د عرفات په میدان کې ولاړ دي او لبیک اللهم لبیک اوسه پورې خو به دوی وی دا دین نعوذ بالله که نن نه دی نو سبا به سر خوري ښه او دا به یو پیرې فیل کېږي الله تعالی وي نن ورته پته ولګېدله ښه دا په لکونو مجمع چې یې ولیدله او دا په لکونو فرزندان توحید ټول لبیک اللهم لبیک وی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته کم تعلیمات ورکوي نو نن دوی د
د ستاسو د دین د فیل کېدو نه او د هغې د کمزورۍ نه ناامیده شو. کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون، مه یریږئ تاسو د دې کافرانو نه او ویریږئ تاسو زما نه واخشوني. اليوم اکملت لکم دینکم، نن ورځې ما مکمل کړ ستاسو لپاره هغه دین ستاسو لره او ما پوره کړ په تاسو باندې هغه نعمت او مهربانۍ خپلې لره او ما پسند کړ ستاسو لپاره اسلام لره په حیثیت د دین باندې. الله وی ستاسو لپاره مې قانون د اسلام منتخب کړه. نو دا آیت مبارکه د دې نه پس د حلال او د حرام بل آیت بیان دی راغلی. اسی آیتونه خو راغلي دي، مونږ وی آخري آیت واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، خو د حلال او حرام مبارک بل آیت د دین وروستو نه دی راغلی. نو کوم علما او مفسرین چې دا ویلي دي چې هذه آخر الآیه، وی دا د قرآن پاک آخري آیت دی، نو د هغې تطبیق هم دغه دی، آخري آیت دی به اعتبار التحلیل والتحریم، د تحلیل او د تحریم په حوالې سره، ورنه هسې وحي وروستو راغلی ده. ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصة. اوس مخکې محرمات بیان شو، خو یو سړی مجبور دی او کده حرام نه خوري حلال شتنه نمري، نو الله تعالی ول اجازت ورکړي دی په حالت د استقرار کې. پس هر هغه څوک چې د مجبور کړی شو په طرف د عقل نه محرمات باندې فی مخمصه، په هغه سخت او لګه کې مخمصه دا ویل کېږي چې کوم دی سخت لګي تا غیر متجانف لاسم، په حال کې چې د نه دی مایل کیدونکې، متجانف معنا مایل چې د نه دی مایل کیدونکې په طرف د ګناه باندې. سمانا یو خدای یو سړی د مجبورۍ نه د خنزیر غوښه وخوړه ځکه مري، او یو دا چې د خوند او د لذت لپاره یې خوري ښه، نو دا بیا متجانف لاسم دی. یا دا دی چې دی په لږ مقدار باندې رامنې کېږي او دی سم بر بیټ خوراک وکړي په هغې کې، نو دا بیا متجانف لاسم شو. فإن الله غفور رحیم. یسألونک ماذا أحل لهم، تپوسونه کوي دا حضرات او دا صحابه کرام ستانه پیغمبر علیه السلام چې څه شی حلال دی د دوی دپاره. دغه د محرمات او تفصیلات خو شروع دي، دا حرام دی دا حرام دی، نو صحابه کرام وایي چې حلال پکې کوم یو شی دی. نو الله تعالی وی ته بیان وکړه د حلال هم څه یو جلک ورته وښیه. قل أحل لكم الطیبات، مجمله خبره ده او آسانه خبره ده. وایي ټول طیبات چې دي پاکیزه څیزونه دا حلال دي. څه معنا؟ د کم شی حرمت چې نه په کتاب الله کې راغلی، نه په سنت کې، نه په اجماع کې، نه په قیاس کې، خدا طیبات دي کنه. اصل خو باشیاو کې حل دی، اکثر علما او جمهور علما وی چې په کومه د حرمت دلیل نشته دا حلال دی. ته دا فرمایي پیغمبر علیه السلام چې حلال کړی شوی د ستاسو لپاره هغه پاکیزه څیزونه طیبات. وما علمتم من الجوارح، او بل حلال د ستاسو لپاره هغه څیز او هغه معقولات او هغه چې کوم دی ښکارونه چې کوم تاسو تعلیم ورکړی دی من الجوارح، هغه ښکاریو چې کوم دی هغه ښکاریو زناورو ته. جوارح جمع د جارح ده چې کوم ښکار رانیسي په هغې باندې جرح کوي. نو که هغه سپی دی او که هغه چې کوم دی باز دی او که هغه نور د ښکار څومره چې کوم دی ښکاري یعنی چې کوم دی څیزونه دي، خو د هغې دپاره خپل شرایط دي او هغه شرایط قرآن حکیم ذکر کوي. یو خدا دی که دا سپی ښکاري دی نو هر سپی ښکار نشي کولی. کلب معلم چې هغه ګریجویټ او تعلیم یافته سپی او تعلیم یافته دا دی چې تا په 3 پیرې تجربه کړې ده چې دی رانیسي او خوري نه، روغ مالک لرا رسوي، نو پوه شه دا پوه هوښیار سمجدار دی او که نه داسې کوي چې کله موړي نو تاله یې راوړي او چې کله وږي بیا یې پخپله وخوري، نو دا بیا تعلیم یافته نه دی، بیا به د هغې هغه نه خوري. او بل شرط په هغې کې دا دی الله تعالی فرمایي واذکر اسم الله علیه، چې کله دا سپی خوشی کوي یا دا باز خوشی کوي په دې کمترو پسې، نو بسم الله الرحمن الرحیم یا بسم الله الله اکبر دا په هغې باندې ووایه، دا الله نوم په هغې باندې واخله. که بسم الله نه وویلی نو بیا هم د هغې عقل لا یجوزو ځکه چې لاول خو وقت الذبح بسم الله پکار ده، خو وقت الذبح دلته خو ذبحه زمونږ په اختیار کې نه ده، نو وقت الارسال به بسم الله ووایو، چې کله یې لیږې نو بسم الله په هغې پسې ووایه. او بل په هغې کې دا ده چې دغه سپی چې کوم دی یا دغه زناور چې دی نو هغه دی یعنی ستا چې کوم دی نو هغه د تعلیم او هغه دی چې کوم دی د هغه یعنی اصول او د ښکار د هغې نه دی چې کوم دی باخبر وي، چې هغه په بازونو کې په هغې کې خپله یو طریقه ده چې دی خوشی کوي، نو دی ورته وایي ځه
نو بیا دانګي او دی واپس ځان ته رابلي هغه خپل الفاظ ورته وایي نو هغه بیا واپس راځي او که دی ورته وي ځه هغه واپس راځي او دی ورته واپس راشه هغه په مخ ځغلي نو دا بیا معلم نه دی نو الله رب العالمین فرمایي چې دا د ښکار څیزونه دا هم تاسو خوړلی شئ یسألونک ماذا احل لهم بلکې زمونږ تفسیرونه وایي مفسرین حضرات وایي په ټولو مأکولاتو کې د ټولو نه حلال ترین سیف چې دی هغه مال غنیمت دی چې کوم مسلمانان جهاد وکړي او د مټو په زور باندې د کافر نه کوم شی حاصل کړي نو دا په ټولو کې حلال ترین مال دی او د مال غنیمت پسې دویم نمبر حلال ترین شی چې دی نو هغه د ښکار شی دی چې مسلمان ښکار وکړي د اصولو د شریعت مطابق او هغه راولي نو الله تعالی فرمایي قل حل لكم الطيبات تو فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې حلال کړی شوی د ستاسو لپاره هغه پاکیزه رزقونه او هغه چې تاسو خودنه او تعلیم ورکړی دی من الجوارح یعنی من الکواسب هغه زناورو ته چې هغه ښکاری دي او هغه کسب کوونکي دي مکلبین نو یا مکلبین معنا معلمین په دې حال کې چې تاسو تعلیم ورکوونکي دغه سپو ته او دغه زناورو ته مکلبین معنا معلمین او یا سن حضرات وی مکلبین معنا مرسلین چې تاسو خوشی کوونکي هغه لرا ورپریدې پته تعلمونهن مما علمكم الله چې تاسو تعلیم او خودنه ورکوي دغه زناورو ته دغه نه چې کوم تعلیم درکړی تاسو الله رب العالمین نو ګور هغه سپه چې داغه جوټه ناپاکه ده او دا سه ناپاکه ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بعض روایتو کې دي چې درې او ډیرو کې دا دي چې وزله بین دي او یو ځل به په خاور باندې اندي چې کوم لوخه جوټه کو او موجوده سنځانان او ډاکټران وي د سپي په دې خپل کې داسې جراثیم دي وي موږ په تجربه کړې ده چې په اوبو باندې وینځي په صابون او په صرف باندې وینځي خو هغه جراثیم نه دي او چې کله په خاور باندې وینځي نو هغه جراثیم مړ شي نو دا دیوز دې تحقیق تور رسیدل او اسلام سوار له سو کال مخکې دا تعلیم خلقو ته ورکړی دی نو هغه سپی چې داغه جوټه هغه ناپاکه ده لیکن چې کله هغه تعلیم یافته شو علم پکې راغی او داغه په اصول باندې عالم شو نو بیا داغه جوړه او داغه خړل شوی هغه زناور بس صرف هغه وینځه چې کوم ځای باندې خلی لګیدلې دي او باقی هغه خورا شریعت داغه اجازه ورکړه دا د علم مقام دی او دا داغه فضیلت دی تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم نو بس خوري تاسو دغه کارونه چې کوم راګیر کی او رابند کی دي تاسو لپاره امسكنا عليكم چې کوم تعالی رانی ولې ده درې پیری پتا تجربه وکړه ښکاری سوې ونی ولا او روغ امانت یې مال راوړه نو پوه شه دا خو خيار سمجھدار دی امسكنا عليكم او کله کله خوري او کله راوړي نو دا خو بیا مال نه دی نیولې او نه تعالی نیولې دی بیا ځان نیولې ده واذكر اسم الله عليه او یاد کیتا سنن الله رب العالمین باغی باندې یعنی عند ارساله بسم الله الله اکبر په وایا واتقوا الله او تاسو ویلې کې الله رب العالمین نا چې کوم کې شرطونه موجود ندي نو د خدای نه ویلې کې چرته غو نه خوري اخو حرام دی ان الله سريع الحساب اليوم احل لكم الطيبات نن رضی حلال کړي شوی د تاسو لپاره هغه پاکیزه رزقونه چې کله د آیتونو نازلې دل هغه ورځ الله یادې پاکیزه ټول حلال دي او بل دوی تاسو کړه موږ لسه شی حلال دي نو وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم او ذبیحه د اهل کتاب حلال د تاسو لپاره طعام الذين طعام مراد ذبیحه ځکه یو اسه طعام دي دالونه دي او چې کوم دې چڼي دي او مالګه دا فلان نه خو سړی د هندونه ما خسته شي د کافر نه ما خسته شي هغه کې خو د کتابي تخفیف نشته د دهری نه ما خسته شي یو ذبیحه ده نو ذبیحه هغه د مسلمان صرف حلال ده او یا د اهل کتاب ذبیحه حلال ده خو دې کې بیا کومه مسله ده چې د اهل کتاب ذبیحه حلال ده خو په شرط د دې ګوره چې کتابي وي انجیل منی تورات منی موسی او عیسی علیه السلام هغه منی اوس دا چې د قوم کافر دی او دا هندوم کافر دی نو د هندو کافر او د مشرک کافر ذبیحه مردار ده او د ذبیحه حلال ده دا ولي وای ځکه دا نسبتا نږدې دی مسلمان نه دی خو مسلمان ته نږدې دی او تاسو یې قریب د شی له حکم دا غشي ځکه چې توحید دیم منی بنیادی عقیده کې او مونږ یې منو بعد الموت دیم منی مونږ یې منو
خبر صرف پر رسالت کې ده د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د الله نبی نه مني او مونږ هغه منو او ټول پیغمبران منو نو دې نسبتاً د نورو کافرانو نه مسلمانانو ته قریب شو نو د دوی چې کومې زنانه دي الله تعالی هغه حلالې کړي دي اگر کما تاسو ښه خبره نه ده دیانتن او سیاستن هر لحاظ سره ښه نه ده خو فی نفسه جواز شته او دې خبره د لږ فرق کوي یو جواز دی یو نفاذ دی دا فقها چې دا ذکر کوي نو دا د نفاذ خبره کوي نفاذ معنا څه که یو مسلمان دی او دا کار وکړو کتابی سره نکاح وکړه د کتابی ذبیحه وکړه نو الله تعالی وی د دې نفاذ شته وشو بس دا نه د چې دا جایز دی معنا کوي دا او دا ډېر ښه کار دی دا څنګه ده خو که چا وکړل نو حکم یې سره وای حکم یې دا چې بس وشو نو جواز او نفاذ په دې کې چې کوم دی نو هغه فرق دی نو الله رب العالمین فرمایي وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم او ذبیحه د هغه خلق چې ورکړل شوی دی هغه ته کتاب هغه حلال د تاسو لپاره وطعامكم حل لهم او ذبیحه تاسو چې دن هغه حلال د هغه لپاره د مسلمان ذبیحه کتابین پړې شي والمحصنات من المؤمنات او بل هغه حر او اصل خذ من المؤمنات ایماندار مسلمانانو کې یو مسلمان حر خذ هغه سره نکاح جایز ده دام حلال ده او بل والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم او هغه اصل خذ محصنات اصل خذ دې احسان بلا بلا معناګانی دي کله احسان په معنا د تزویج سره راځي فاذا احسننا یعنی فاذا زوجنا او کله احسان په معنا د حریت سره راځي نو دا چې کوم دی دا غي معنا بیا بدل ده والمحصنات من الذين او هغه حر خذ د هغه خلقونه چې ورکړل شوی د هغه د کتاب وړاندې ستاسونه کتابیه ده يهوديه یا نصرانيه کنيکا سره کوي والله وي د دې هم فل جمله جواشتا اذا اتيتموهن اجورهن هغه وخت چې کله ورکړی تاسو هغه ته یعنی مهورهن هغه مہر دا غي لرا محسنين غير مصافحين محسنين معنا متزوجين او غير مصافحين معنا غير زانين په دې حال کې چې تاسو په نکاح باندې اخیستون کې هغه لرا اسه دوستي او آشنای نه چې باقاعده باضابطه د ضابطه مطابق نکاحي چې نه تاسو زنا کوون کې داغي سره بخکارا باندې ولا متخذي اخدان او نه نیون کې تاسو هغه لرا پاغه پټو دوستانو سره اخدان جمع د خدان ده پټه دوستي به هم نه کوي آشنای الله تعالی هغه حرامي کړی دي او هغه هر هغه څوک چې هغه کفر کوي بل ایمان کفر کی پس د ایمان نه نو بس په تحقیق سره ضایع شو هغه عمل ده او د چې د په آخرت کې تاوانیانو نه دي یا ایها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه اوس الله رب العالمین چې کوم احکامات ذکر کړي په دې صورت کې نو یو فل جمله د حقینا هغه د موز او دارنګ چې کوم دی د او دس او د غسل داغه هغه احکام هم دي الله وی چې کله موز ته الله ته ودرېږي نو تاسو ما دا حرام ده که تاسو بغیر د طهارت نه ودرې دی اوس طهارت کله حدث اصغر دی او کله حدث اکبر دی نو حدث اصغر خو هر وخت راځي نو هغه کې الله تعالی ټول غسل لازم کړي نه دی ښه کدی کې حرج دی الله وی صرف د اعضاء 40 زي بس داسې شو لکه ټول وجود چې پاک شه او حدث اکبر خو کله کله دی نو الله تعالی وی ټول وجود پاک کوي سر نخو پورې کې یو اختزای پاتې شو نو هم چې کوم دنو بیا طهارت دی حاصل نه دی او که وبنشتا او یا وبخین دي لکه هغه په حکم د عدم کې شوی نو الله تعالی بیا تیمم نه کار واخلي نو الله رب العالمین هغه احکامات د الصلات او دارنګ چې کوم دی د اودس دا غیم ذکر کی فرمایي یا ایها الذين حاصل لاده چې مخکې الله رب العالمین مونږ ته پاکواله ذکر کو د طعامونو چې دا طعام حلال دی دا طعام اوس الله تعالی پاکواله د بدن راته ذکر کوي چې بدن منګوره پاک ساتي ښا اے ایماندارو مسلمانانو هغه وخت چې کله تاسو اراده وکړه په طرف د مانځ باندې اذا قمتم الى الصلاه اذا اردتم القيام الى الصلاه ذکر هر فعل اختیاری مسبوق بالاراده مخکې به اراده اذا قرات القران فاستعذ بالله یعنی اذا اردت قراءه القران یعنی ظاهری معنی خدا دا چې کله د قران شریف ولوستو نو بیا اعوذ بالله وایا الاول په قران شریف ولولې په اخر کې بیا اعوذ بالله وایا دا څه نه ده اذا اردت قراءه القران
دلته کې دې اذا اردتم القيام الى الصلاه چې کله تاسو اراده وکړه د ودرېدو په طرف د مانځ باندې او قید ور سره دی وانتم محدثون او تاسو به اودس یې دغه کې یو سړی اراده وکي خدای د مخ کې نه پاودس کې دی بیا خو فصلو حکم نه متوجي کی وانتم محدثون او حال دا چې تاسو به اودس یې نو پس تاسو وینځئ مخونه خپل او وینځئ لاسونه خپل تر د څنګلو پورې ال المرافق یعنی مع المرافق غایب مغیا کې داخله ده عند الاحناف او مسو کې تاسو باغ سرونه خپل باندې لون لاس پیرا کاږي نو ګوره په سر کې غسل یاد نه کو وای ځکه چې د سر چې کله سړی وخت پریخي نو بیا خدایي وینځل ډېر ګران کار دی خصوصا للنساء داغي د بار ډېره مشکله ده نو الله تعالی په سر کې مسح راولېګلا دا الله تعالی هر کار د حکمت دی وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين او من زيتا سخبيخ پلی تردگی ټو پورې یعنی مع الكعبين غایب یا په مغیا کې داخله ده اوس دا ارجلکم چې ده نو دا په نصب سره ده او دا معطوف ده په وجوهکم باندې نو د فغسلوا لاندې ده یعنی فغسلوا ارجلکم خپي وینځي نو اهل سنت والجماعت داغي دا مسلک ده او موقف ده چې د خپو وظیفه چې دا غسل ده کچا خپي ونه وینځلې بلکې په خپو باندې مسح وکړه نو داغه او دس نکیږي او چې او دس نکیږي نو داغه منظم نکیږي او دا روافض وی شیعاګان وینا وی د خپو وظیفه مسح ده وی ځکه دلته کې بده کې جر راغله ده وارجلکم الى الكعبين یو قرات پکې اغم ده ناغي وی دا برؤوس باندې عطف شو نو دا د وامسحوا داغه ما تحت شو نو وامسحوا برؤوسکم او وامسحوا بارجلکم سر باندې مسح وکي په خو باندې مسح وکي نو دا شیعاګان په خو باندې مسح کوي او مذاهب اربعه او اهل سنت والجماعه ټول وی جنا د خو وظیفه هغه غسل له دغه چې قرات پدې کې چې کوم متواتر راغله نو هغه په نسب سره دی نو دا مغسول دی دا ممسوح نه دی او کوم قرات کې چې جر راغله دی وارجلکم قرات خو دې کنه وارجلکم نو مونږ وایو الجر للجوارح دا جر د جوار د وجه نه دی کله کله د گاونګردوب د وجه نه هم یو مسله د اعراب راځي نو چونکه دې د رؤوس سره قریب ذکر دی اگر چې معطوف پر رؤوس نه دی معطوف دی وجوه باندې نو د دې وجه نه چې کوم دی دا جر په دې کې راغلی دی لکه مم ملک ذا رحم محرم منه عتق عليه نو دا محرمن د دې خپل اعراب خو جر نو د دې خپل اعراب نسب دغه دا د ذا رحمن دا داغي صفت دی او ذا رحمن اسماء سته مکبره اخو بالف سره منصوب دی نو په دې باندې هم اعراب نسب پکارو خو چونګې د رحمن په قرب کې راغلی دی نو الجر للجوارح یو جواب دا دی او دویم جواب دا دی چې اصل کې قراءتونه دو دي ارجلکم او ارجلکم او حالتونه د متوزیهم دو دي یا دې متخفف دی یا غیر متخفف دی یا موضی پخو دی یا موضی پخو نه دی نو که موضی پخو نه دی نو بیا وارجلکم وظیفه غسل دی ان ذی بیغا او کچره دې متخفف دی او موضی پخو دی نو بیا وارجلکم بیا باغی باندې مسح کوي نو مسح علی الرجلین نه دا مسح علی الخفین دا نو بیا په دې تقدیر باندې د قران پاک د آیت نه مسح د موضوع ثابت شوه چیرې په موضوع باندې مسح کول دا جایز دي حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله نه چاته پوښتنه کو وی حضرت اهل سنت والجماعت ستوي نو کومه خلق وي نو موږ خو بیا خپل معیار دی او خپل چې کوم دی دغه دی چیرې بس اثبات کوي نو بیا اهل سنت ته او کنه کوي نو بیا اهل سنت نه بار دی او که قزامری کوي نو بیا اهل سنت ته او کنه کوي بس بیا بار دی نه امام ابو حنیفه رحمه الله ورته فرمایل وان تفضل الشيخين وان تحب الختنين وان تمسح على الخفين درې خبره ورته ذکر کړې وی اهل سنت دي ته ویخه ان تفضل الشيخين حضرت ابو بکر او حضرت عمر رضی الله تعالی عنهما چې دي د شیخین وی نو دا به د ټولو حضرات صحابه کرامو نه حتی کې د حضرت علی صاحب نه دا بغوره غني کالی صاحب دې غوره وګڼو نو بیا ته سنی نه ښه دا بیا د روافض عقیده ده نو یو خدا چې ان تفضل الشيخين او ان تحب الختنين او د پیغمبر علی السلام دو زومان دو داماد
حضرت عثمان او حضرت علی رضی الله تعالی عنہما هغه سره به مینه محبت کې چې دا زموږ د سر تاجونه دي او داغي خدمات ته به خراج تحسین پیش کړي. بسوک هغه ته په بد نظر ګوري نه بیا خارجي دي، هغه بیا سنی نه دی ښا چې حضرت علی سے نعوذ بالله د کفر نسبت کې نو دا خارجي دي. نو دویم نمبر دا چې ان تحب الختنین، او نمبر 3 دا دا وان تمسح علی الخفین چې ته د موضوع د مسح قائل ای عقیده به دی چې په موضوع باندې مسح جایز ده، په خو باندې نه غواړي ښا په موضوع باندې مسح نو ورته وی دي ته وی اهل سنت والجماعت دا غمان علیه واصحاب غټ غټ شعار او غټ غټ داغي علامات هغه ورته بیان کړل. نو وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الكعبین، نو کعبین تسنیه د کعب ده او د کعب دو اطلاق دي، یو په مسله د وضو کې کعب دی، یو په مسله د احرام کې کعب دی. نو په مسله د وضو کې کعب هغه د دواړه غټ اډو کې دا کم چې بل طرف نه پړکې په ختميږي، نو یو طرف ته غټ اډو کې دی راوته دی العظم النادي، او بل طرف ته غټ اډو کې دی دې ته وی کعبین. او په مسله د احرام کې عظم چې کوم دی دا کعب هغه د خپې دا مینس چې دی پاغي چې کوم اډو کې دی د قدم په مینس باندې چې کوم اډو کې دی هغه ته وی کعب. محرم سړی بدانه پټي ښا محرم سړی بدا نه پټي، بلکې دا یو تاریخي هوایی چپل به اغوندي چې هر دغه اډو کې پټ نشي. دې دې کې کعبین نه مراد هغه وضو والا کعب دی. وارجلکم الى الكعبین وان کنتم جنبا فطهروا. اوس کچري الله رب العالمین خو حکم وکړي چې او دسو کوي، او که یو سړی په حدث اکبر کې دی نو بیا حکم سره وی کچري تاسو په حالت د جنابت کې او په حدث اکبر کې نو بس تاسو ځان خپاک کوي، معنا فغسلوا بالماء یا بو سره غسل کوي. او کچري تاسو بیماران او یا تاسو په حالت د سفر کې او یا راغه تاسو کې یو کس من الغائط د قضاء حاجت نه بول براز، نو غایت ذکر کړل او بول پکې خود به خود راغلل. او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء، لامستم معنا جامعتم، او یا تاسو جماع کړی وي د زنانو سره او پس بیانمو مې تاسو وبولرا، نو پس تاسو قص کوي صعيدا طيبا یعنی ترابا طاهرا، هغه پاک خاورا او د ځمکې پاک مخ هغه باندې تاسو بیا تیمم کوي، پس مسح کوي تاسو پر مخونو لره او لاسونو لره پاغي باندې ضربة للوجه او ضربة لليدين. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، نه اراده کوي او نه غواړي الله رب العالمین چې وګرځي پتا سو باندې ستنګي لرا من حرج یعنی ضيق في الدين، چې پتا سو کې په دین باندې سختی راوړي، لیکن اراده کوي الله رب العالمین چې پاک کی تاسو لرا او دې لپاره چې پوره کې نعمت خپل پتا سو باندې خایي کې چې تاسو شکر گزار بندگان جوړ شئ د الله پاک. واذکروا نعمت الله علیکم، او یاد کړئ تاسو نعمت د الله رب العالمین پتا سو باندې، او یاد کړئ هغه پوخ لوز د الله پاک حسه لوز واسقکم به چې لوز اخستو الله تعالی تاسو نه پاغي سره چې کله صحابه کرامو بیعت وکاو د پیغمبر علی السلام نه، لکه بیعت عقبه، بیعت عقبه اوله او ثانیه، چې کله باغی د پیغمبر علی السلام په لاس کې لاس میلاو کو نو هغه وخت کې به د دوی نه وعد وعید اخیستل کېدل چې په دینیاتو باندې او په اسلامي احکاماتو باندې با پورا پابند پاتې کېږي او د پیغمبر علی السلام نصرت وکوي. اذ قلتم سمعنا واطعنا، هغه وخت چې کله تاسو وویل اذ قلتم للنبي صلی الله علیه وسلم حين بايعتموه، چې کله تاسو هغه نه بیعت اخیستو نو تاسو خدای اقرار کړو چې سمعنا واطعنا یعنی سمعنا قولك واطعنا امرك واتقوا الله یعنی واتقوا الله في نقض العهد، لوس ترتمات نه کوي ښا بل بیعت ترتمات نه کوي. په تحقیق سره الله رب العالمین چې عالم دی بذات الصدور. یا ایها الذين امنوا كونوا قوامین لله، اے ایماندارو مسلمانانو. اوس چې هر کله د چا چې کوم دی هغه لوز هغه کې کام یعنی ماتواله راشي نو هغه دغه د پاره د تاوان ذریعہ ده، دا غینه د بچاو لار دار چې د دین باندې مستقیم او کلک پاتې شي. نو الله رب العالمین بیا دا حکم اعاده کوي. مخکم صورت کې دا راغلی و، صرف الفاظو کې تقدیم او تاخير دی. الته و كونوا قوامین بالقسط شهداء لله، او دلته کې كونوا قوامین لله شهداء بالقسط. مقصد یو دی ایماندار مسلمانانو شی تاسو قائمین، تاسو چې کوم نه ودرې گئی د الله رب العالمین د بارا گواہی ورکون کی بالقسط یعنی بالعدل، په انصاف سره
ولا یجرمنکم شنآن قوم او ندی باعث کیږي په تاسو باندې هغه دشمنی او بغض دی او قوم په دې خبره باندې چې تاسو د عدل او د انصاف نه کار وانخلئ. یو سړي سره ستاسو دشمنی دا تاسو سره نه لګي، راشه وی لاغه وخت مې براغله دی ښه، نو تا ته چا ووي چې هلکه د دې دوو کسانو منځ کې ته فیصله وکړه، اوس د هغه یو سره خو ستا نه لګي، نو ته وایې راشه هغه وخت دی. نو الله تعالی وایي داسې مه کوه، ستا هغه لګي نالګي په خپل ځای، په دې وخت کې د انصاف لمن مه پرېږده، دشمن سره به هم انصاف کوي. قرآن موږ ته دا تعلیم را کړی دی. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى او عدل او انصاف کوي او دا عدل چې ډېر نږدې دی تقوا او پرهیزګارۍ ته او ویریږي د الله رب العالمین نه. ان الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا. دا اوس الله تعالی تبشیر او دارنګ تنذیر ذکر کوي، ترغیب او ترهیب، چې وعده کړی د الله رب العالمین دا ایماندارو مسلمانانو سره او چې اعمال صالحه کړي چې دا غي د لپاره بخشش ده د جانب د الله پاک نه او دا غي د لپاره اجر عظیم الشان ده یعنی فی الاخرته. والذین کفروا دا غ تخویف ده او هغه کسان چې هغه کفر کړي دي او تکذیب کړي دي په آیاتونو زمون باندې، اولئک اصحاب الجحیم. یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم. مخکم احسانات دي او دا الله تعالی بل یو احسان ذکر کوي او مخکې ذکر شوی ماسبقین مون صحابه کرام وکاو او د جهاد دورانیه و، نو کافرانو رسول لاس مروړل یې پکار دا و چې په دې موقع مونږ دوی باندې اٹیک کړی وي، خو موقع نه خطا شو. هغه بل وی خیر دی مازیګر به بیا دا چل کوي، نو بیا په حمله وکړو، نو الله تعالی صلات خوف راولېږه. نو الله تعالی وی صلات خوف نیم دشمن ته ودرېدل او نیم چې کوم دی الله ته ودرېدل په مونږ کې. نو د دشمنانو هغه ټول سازش او هغه ټول مکر هغه چې کوم دی په خاورو کې میلاو شو. الله وی دام زما مهرباني وا که صلات خوف مې نه وې را لېږلې نو ستاسو جان ته خطره وه. اے ایماندارو مسلمانانو یاد کړئ تاسو نعمت د الله رب العالمین په تاسو باندې. اذ هم قوم، هم معنا قصده، په هغه وخت کې چې کله قصد وکړو او اراده وکړه یو قوم چې دا قوم د قریشو او د کفارو، دوی دا اراده وکړه چې در اوږده کې په طرف ستاسو باندې هغه لاسونه خپل سمانا دسترازي وکړي په تاسو باندې او اٹیک د باندې وکړي. نو پس رامن کړل الله رب العالمین هغه لاسونه د دوی ستاسو نه بانزال صلات الخوف، د صلات خوف حکم نازل کړ. واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل. اوس الله رب العالمین د بني اسرائیل هغه لوز هغه ذکر کوي چې دوی نه الله رب العالمین کوم لوز اخیسته وو او بیا دوی هغه لوز چا سر ته ورسو نو هغه ته کامیابی میلاو شوی و، او چې کوم خلکو هغه لوز مات کړي نو هغه د عذاب سره مخ شي.